بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، سباله ولسم رمضان المبارک دی او په ولسم رمضان المبارک اسلامی تاریخ کې محترمو جنگ بدر دا په ولسم رمضان المبارک دا شوی و. څومره صحابه کرامو 314 صحابه کرامو هغوی محترمو 1000 لښکر له دا شکست ولور کو، لیکن مسلمانانو په دغه ورځ باندې صحابه کرامو دا یوه وظیفه کړې وه. د دې وظیفې بدل دا و، د دې وظیفې پاور محترمو دا و چې الله پاک مسلمانانو ته فتح او کامیابي او نصرت دا یې ورته ورنصیب کو. که تم فتح غواړې، که تم کامیابي غواړې، که تم امداد غواړې، دغه امداد دغه مرسته د مال او دولت حوالې سره غواړي چې الله پاک موږ له ډېر زیات مال راکړي. دغه کامیابي ته غواړي، په رشته کې غواړي، رشته نه میلاویږي، ته وایې چې زه دا وظیفه وکړم الله پاک ما ته په ښه ځای کې رشته راکړي. دغه رنګې ستا کاروبار نشته او ته کاروبار کې د ترقۍ دپاره دا وظیفه کول غواړي، یا ستا په معاشره کې په خلکو کې عزت نشته، د عزت دپاره که دا وظیفه کول غواړي، نو محترم مسلمانانو انتهایی پاورفل وظیفه ده. څوک بیخي په زوال دی، دغه رنګې د چا کاروبار بیخي په ټپه باندې دی، دی دا غواړي زه د خپل کاروبار له ترقي ورکړم، زه د خپل عزت له دوام ورکړم، زما د مال او دولت سیوا شي، الله پاک دې ما ته فتح کامیابي راکړي، عزت دې راکړي. نو همدا وظیفه دا محترم ځان سره سیو کړئ او سباله یې وکړئ. بېګا هم کولی شئ، سباله هم وکړئ، ځکه چې محترمو ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. صحابه کرامو کله ورسره ابراهیم علیه السلام هم کړې ده. نو سبا 18 رمضان دی، کوشش وکړئ چې سبا نه مخکې دا وظیفه دومره شیار کړئ، دومره چې د هر چا مزغو ته، د هر چا ذهن ته، د هر چا نظر ته مخامخ دا راشي او دغه رنګ یوټیوب والا پرې مجبوره شي دا وظیفه راوالي بیا په ټاپې کېږدي، او چې کوم سړی یوټیوب کې ولاوي چې مخې ته پردی وته او سبا له هر سړی دا وظیفه وکړي. محترم مسلمانانو خویندورونو، دومره په قیمتي ټایم کې د 14مه روژه ده، په دومره قیمتي ټایم کې محترمو سبا 18مه ده، د رمضان قیمتي لمحات شروع دي، په دې کې راځي او دعا کوو. یا الله پاکه چې څومره کسان بې روزګاره دي هغوی ته د حلال روزګار را ورکړي، څومره کسان بغیر د نکاح ګرځي الله د نکاح انتظام ورته وکړي، څومره خویندې داسې دي هغوی د نکاح خواهش لري، رب هغوی له په ښه ځای کې بهترین ځای کې د نکاح پروګرام دا برابر کړه، څومره کسان بیماران دي ربه هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړه. یا الله څومره کسان د کاروبار په تلاش کې دي، چل نه ورځي، پیسې شته او سره چې کوم ځای کې پیسې ولګوي ترقي وله ورکړي، یا الله په ښه ځای کې وله کاروبار دا برابر کړه، کاروبار له دوام ورکړه، کاروبار له ترقي ورکړه. څومره کسان داسې دي د هغوی په زړه باندې ارمان دی، په زړه باندې حاجت دی، ربه تعلیمهم بذات الصدور، د هغوی د زړونو حوایجه دا ته پوره کړه. یا الله د تمامو خلکو مشکلات دا ختم کړه. څومره کسان د غیر په پنجو کې راګیر دي ربه تمام مسلمانان د غیر د پنجې نه آزاد کړه، د غیر په خپل منځ کې ونښلوه، امین ثم امین. نن چې محترمو کوم وظیفه ده انتهایی لاجوابه وظیفه ده، ځکه چې په دې باندې ازموده شوې ده. جنگ بدر محترمو دا په 17 رمضان باندې او په 2 هجري کې دا شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرامو دا وی چې را موږ به وضو د ابو سفیان چې کوم لښکر را روان دی د شام نه او سامان تجارت سره دا به ته وایو، او چې کله هغه پته ولګېده لارې بدله کړه، مکې والا ته خبره کړه، د ابو جهل په سربراهۍ کې بل لښکر تیار شو او راغلې مدینې منورې ته. جنگ بدر کې دا جنگ دا شروع شو. محترمو دلته صحابه کرام وایي زموږ خدا مطلب و چې د ابو سفیان دی لښکر سره موږ وجنګېږو، دا پکې د ابو جهل هغه راغلی نو څه به کوو؟ الله پاک وایي جنګ وکړئ، د ابو جهل هغې سره جنګ وکړئ. په دې ټایم کې صحابه کرامو ډېر زیات لګو، صحابه کرام څه ویلې؟ حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زموږ دپاره دی، الله پاک موږ سره دی.
یا څه کسان راغله صحابه کرامو ته یې ګوره زه یې خپې وباسئ ځکه چې دنیا کافران راغلی پوره مکه راسوره شوې ده ټوله مکه راله تښتئ دوی څه ویلې فزادهم ایمانا دوی ته وایي چې پاخشه هم ویرېږي له دوی نه نو فزادهم ایمانا ایمان یې سوا شو وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زموږ سره دی الله پاک زموږ دپاره کافي دی صحابه کرامو دا وظیفه کړې نو موږ هم دا وظیفه کوو لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام اور کې ور واچو فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته وایي چې یاره موږ دا اور ستا نه مړ کوو څه یې ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک معین یار الله پاک زما دپاره دی تاسو نن محترم دا وظیفه شروع کړئ حسبنا الله ونعم الوکیل ترتیب او طریقه کار به داسې وي یو شپېرې درود ابراهیمي ووایئ بیا د هغې نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل 314 پېرې بیا د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکئ او بیا د هغې نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل 314 پېرې بیا د هغې نه بعد تاسو یو شپېرې درود شریف ووایئ بیا د هغې نه بعد خپل حاجات مشکلات الله پاک ته کېږدئ انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو حالت ډېر زیات بهتر کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته